دو قسم عمل عمل صالح او عمل سوء او عمل صالح دو قسم مقبول او مردود ذریعہ دا نجات با عمل مقبولی او دا عمل مقبول دا درین خیدی درنوالی حسن او خوبالی قرآن کے اللہ جل جلالہ ہوئی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا دا برکتونو خاون او مالک دی آغازان چه آسمانون اسمکی پیدا کری دی مرگ جن پیدا کری دی او ستاسو امتحان اخری امتحان اغشتون کے اللہ دی او امتحان اخری دا بندہ او دا امتحان سوال او پرچه دادا چه کم بندہ زما عمل خیشتا کئی او زما کم عمل خپل عمل بی خونده کئی و بیکارا کئی اللہ جل جلالہ دا سنی ویلیش اعمال لو دا دیروالی دا بارے میں پیدا کری اللہ وی دا اعمال دا خیشتا کولو دا بارے میں پیدا کری اس دا مسلمانان ورونو دا مسلمان پا عمل کے با وزن مانزہ کی حج کی زکاة کی روجہ کی دا شعبان پا اعمالو کی پدی کے بعد دونوالی پس سر راجی دا عمل دا دونوالی لارا او ذریعہ اغا سشینا دا عمل دا دونوالی ذریعہ او لارا اغا للہیت دی اخلاص دی او اغا صحیحیت دی دا اخلاص او دا للہیت مطلب دا دی چه مسلمان کم عمل کئی نو اولنی بنیادی مقصد دا اغا داوی چه زمان اللہ زمان راضی شی بس دیتا بھی لکی کی للہیت او دیتا بھی لکی کی کا حج تزی کا عمری تزی کسی روزی تزی کا علم ازدہ کئی کا خیرات کئی کا ختم کئی کا تلاوت کئی کا ولیمور کئی کا بچی لوادہ کئی کا بچی لوادہ کئی مقصد اسی نا اللہ رضا دیتا للہیت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کی رومنی حدیث دارا نقل کرے نے انما الاعمال بالنیات قرآن کی اللہ یوشی کوئی والوزن یومئذ الحق نا قیامت پر رزمانی طول نا حق او سجدے طول بکی بلزی کی اللہ وئی فاما من ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیہ چه دا شاہ عملون درانوشو فخشتت جن کی ببی واما من خفت موازینه فامه هاویہ او چه دا شاہ دا اعمال وزن سپکشو نعوذ باللہ دا ٹکانا بدوزخی او بلزی کہ اللہ وی ونزع الموازین القسط لیوم القیامة دا قیامت دا ورزی دا حساب کتاب دا باربا مونگا تلی کیدو تلی بسکو کی بدو کمی تلی دا سی تلی القسط چاگر انصاف تلی دنیا هم دا تلو نرکا دا خود انسانانو دلاس اغتلی اغتولی دا بی انصافی نرکی دی او دا اللہ پاک دا طول اغتلا با دا انصاف تلی او مسلمانانو رونو پو دنیا کی پتلو بانی اس پنا تللی کی گی او گرمی یخریب پی تللی کی گی دا موٹر دا رفتار حد پی تللی کی گی دا انسان پا بدن کی دا وینی شکم رفتار دا عقب پی تللی کی گی سرسپین پی تللی کی گی او دا قیامت دا ورزی چکم تللا آگی بانی با دا دنیا سیزون تللی کی گی حکم شے آغا عمل چکم عمل انسان دا دنیا نا آخرت دا انسان سر وڑی او دا دنیا پتلو کی یو طرف دا وزندار اسمنا کانی پروتی او بل طرف دا آغا شی پروتی چکم تلی او دا اللہ پا آغا تلکی با یو طرف تا هم عملون پراتی او بل طرف تا هم اعمال پراتی او دا دوارو اعمالو
د ټول مقابله به یو طرف ته ښه اعمال او بل طرف ته بد اعمال. ونزع الموازين القسط ليوم القيامه. داود علیه السلام د الله پاک یو عظیم پیغمبر دی. الله ته یو ورځ سوال کو چې زما رب په کومه طلب چې ته د خپل بندګانو عملونه تدي، نو دا بندگان خو سل ندی، زر ندی، لک ندی، کروڑ ندی، عرب کرب ندی، دا خو د انسانانو د عقل هم بل دغه د آدم علیه السلام د زمانې نه سلسله را روانه او امام بخاری ورسره دې ټکی کې وایي وان اعمال بني آدم وقولهم يوزن. دا بني آدم یعنی د آدم علیه السلام د اولاد نه د قیامت د ورځې پورې څومره انسانان چې دنیا ته راځي هغه ټول د آدم په اولاد کې څه داخل نه. نو دا ته لږ راته وښایه چې وګورم. الله جل جلاله د نمونې په تور باندې ورته غتله وښودله. او روایت کې راځي داود علیه السلام د هغې هغه حجم راټوالی چې ولیده نو بې هوشه را پرېوت. چې کله د الله لږ ساعت پس په هوش کې راغه نو په جړا د الله ته سوال کوي چې ای زما ربا دا تله چې واره آسمانونه او ځمکې راغونډې کې دا هغه ټول په دې تله کې ځایږي او بیا پرې نه ډکېږي، نو ستا یو کمزورې بنده به د زندګۍ په خپلو نیکو اعمالو سره دا تله څنګه ډکېږي؟ زر کالم چې لګي، یو لاک کالم چې لګي نشي ډکولی، او چې 24 ګنټې هم لګي او ته وایې زه به عملونه تلم اول وزن یومئذ الحق ووضح الميزان. نو د الله جل جلاله رحم په جوش کې راغه ورته ای داود زما یو بنده چې د یو ورکوټي نه ورکوټي عمل وکړي خو هغه د الهیت او د اخلاص نه ډکي، مقصد صرف او صرف د زما سي رضایي. یو دانه د کجوري یو غریب ته، یو مسکین ته، یو محتاج ته، یو ضرورتمند ته ورکړي او غرض صرف دا چې الله راضي شي. لملأتها بتمره. نظم داود د دې وی دانې د کجوري په وجه باندې به زه دا غټه تله دا غره ثوابونه ډکه کړم. نو په معلومه دا شوه چې د مسلمان به په اعمالو کې دروندوالی راځي په څه سره؟ اخلاص سره راشي. انما الاعمال بالنیات. امام ابو داود رحمه الله یو لوی محدث دی، د احادیث حافظ دی او یو کتاب یې لیکلی دی، هغه کتاب ته سنن ابي داود وایي. طالبان چې کله آخرنی کال سبق وایي او پټکې ورته کېږي مولا کېږي، نصاب کې د هغه کتاب ابو داود شریف هم شریف. یو ورځ یې د سمندر په غاړه باندې ناس ولاړو او مخامخ یو جهاز او هغه جهاز کې یو سړي پرنجي وکړ او د پرنجي سره یې سوی الحمدلله. حدیث کې راځي پرنجي د الله نعمت دی او چې الله نعمت دی نو د الله د نعمت شکر در باندې لازم دی. او د پرنجي د نعمت د شکر طریقه دا ده چې ته سوایه الحمدلله. او طریقه دا ده چې کوم مسلمان ته الله پاک پرنجي راوړي، لکه پرنجي څوک راوړي؟ الله راوړي. دا هم د الله پیغمبر وایي العطاس من الرحمن. پرنجي الله راوړي او بیا د الله د دغه نعمت شکر ادا که الحمدلله ووی، چې کوم ملګری دا ووري نو په د باندې دا ضروري ده چې دی ورته څه وایي یرحمک الله، ځکه چې دا قدردان بنده دی، د سره د الله د نعمت قدر دی. الله ولا یو ورکوټ نعمت ورکړه د پرنجي په شکل کې او د الله د هغه نعمت قدر وکړو چې وي الحمدلله وي. نو اوس اوریدونکو ته پکار دی چې دی ورته څه وکړي یرحمک. او بیا علماء کرام یې یرحمک الله به ورته وایي. دعاګانې خو نور هم ډېرې دي، وایي یرحمک الله به ورته څه وایي
چې که ستاسو خیالي د پرنجي په وخت کې د سړي د مخ ټول وران را وران شي، سترګې مو ورانې شي، پوزې مو ورانې شي، خولې مو را ورانې شي، نو مطلب یې دا دی الله دې در باندې رحم وکړي. د پرنجي په حالت کې دې چې کوم مخ وران را وران شي چې الله پاک بیا خپل صحیح حالت ته راولي، همدغه رنګې پاتې شو، بیا به درنه بلا جوړې، خلک به درنه هېرېږي، خپل بچي به درنه هېرېږي. ځکه به ورته څه وایي؟ یرحمک الله. امام ابو داود خو حالم بزرګو، مسلې نه خبر، دا هغه سړي پرنجي وکړو او الحمدلله یې دې پوه شي چې سړی خو مسلمان هم دی او قدرمند دی، د الله د نعمتونو قدر ورسره شته. اوس ولا بدله ورکول پکار دي. نو جیب کې ګوتې ووالي راووالي، 2 روپۍ پکې راووتلې، یو وړه کښتۍ ولاړه وه، هغه ته وایي دا 2 روپۍ رانه واله، او هغه مخامخ د هغه جهاد یې هغه کښتۍ ولاړه د دې پورې مې بوځه او بیا مې راوله. ډېره ښه ده. وویتللو کښتۍ د کښتۍ په خوا کې ودرېدله او د روشنان یا د کړکۍ نه سر راوښکلو او هغه سړي دې وي یرحمک الله. اوس دغه یرحمک الله امام ابو داود دا خالص د الله د رضا دپاره ویني. ځکه دلته کې یو دی دی یو الله دی، بل هېڅوک یې مني او نه هغه سړی پېژني چې چا ته پرنجی کړه او الحمدلله ویلي دي. نو دا یرحمک الله څومره وړه جمله ده، خو د اخلاص نه داسې ډکه ده چې دومره الله درنه کړه د اخلاص په وجه باندې. امام ابو داود رحمه الله چې کوم ژوند او تاریخ دی د هغه د ناشنا قصو نه ډک دی، لیکن چېرته مو الله سیرې نه ورکړې. دغه موقع باندې چې کله کښتۍ واپس روانه شوه نو د بهر نه ورته غیبي آواز راغه، ای ابو داود نن دې د 2 روپو په عوض کې د الله پاک نه جنت په بیه باندې واخیستل. یو یرحمک الله، الله پاک د جنت قیمت وګرځولو. دا ولې چې څه پکې راغه؟ درنوالی، او درنوالی پکې د چا د وجې راغه؟ د اخلاص او د الهیت د وجې نه غرض پکې نو. او مسلمانانو ورونو، د مسلمان بنده په عمل کې حسن او خشتواله راځي په اتباع سنت سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پرنا کې به عمل کې هغه به خشته کېږي. نو فرض عمل دی که مستحب عمل دی، هغه به هغې حسن راځي چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نو حسن راځي. الله پاک فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. زما د کوم بنده عمل ښایسته دی او د کوم بې خونده دی ما درته نمونه جوړه کړې، او په دې شیشه کې به زه د خپل بنده عمل ګورم چې په دې شیشه کې برابر دی او که نه، او هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوره د 100 کالو کافر دی، د تبلیغ ملګرو ورباندې محنت وکړلو او ایمان طرف ته راغی وشو او زه ایمان راوړم، نو کله به د دې ایمان مکمل کېږي چې دې څه ووایي لا اله الا الله محمد رسول. که ټول عمر لا اله الا الله وی 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 خو محمد رسول الله چې ورسره نه ملګری کړي ایمان دایرې ته نشي راتلی. مؤمن دی اذان او اقامت چې کله کې او اذان دې مکمل کړه، اقامت دې مکمل کړه، لا اله الا الله په دقه ځای باندې به بریک نیسي. مخکې به نه دي څه به نه وایي محمد رسول الله به ورسره نه وایي، که ودې وي اذان دې خراب کړه، اقامت دې ګډوډ کړه. اوس که څوک وایي چې ما خو څه کنځل نه دي کړي، ما خو کلمه پوره کړه او د نبي علیه السلام نوم مې واغښتلو، ټیک ده کلمه دې پوره کړه، د الله نوم دې واغښتو، خو دا دې وخت کې د لا اله الا الله سره آسان او د اقامت په آخر کې محمد رسول الله دا د پیغمبر طریقه نه ده. حدیث کې راځي د قیامت په ورځ باندې به اول الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاة. د قیامت په ورځ باندې به زما په امتیانو کې د ټولو نه زیات نږدې
ما ته زما هغه امتی وي چې په دنیا کې د ټولو خلکو نه زیات درود را باندې ویلي وي بیا په ترتیب سره نو د درود څومره اجر دی لیکن 3 رکعاته مونځ دی 4 رکعاته مونځ دی لومړنۍ قاعده کې کېناست دی تشهد دی شروع کړه نو په عبده ورسوله باندې وبرک نشي مخکې به نشي که اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دی اوی نو مونځ دی بې خونده خراب دی ګډوډ دی او داسې دی ګډوډ که چې سجده سهو یې نه کړي دا مونځ دی نیمګړی دی اوس که څوک وایي چې ما خو څه کنسل نه دي کړي نعوذ بالله خیر یې مې نه دي کړي ما خو څه ووي درود وي ټیک ده درود دی وي خو دقه ځای کې درود ویل دا د پیغمبر طریقه نه ده او مونځ به یې ښکلي کېږي ښایسته کېږي د محمد رسول الله په طریقه باندې او مسلمانانو ورونو د مسلمان بنده په اعمالو کې خوږوالی راځي په پیغمبري اخلاقو سره د کوم مسلمان نیک اعمال د نبی علیه السلام د اخلاقو پر رڼا کې وي هغه اعمال به هغه عمرسي خواږي خوږوالی به پکې وي الله پاک به قبلې 3 قسم اخلاق دي اخلاق حسنه اخلاق کریمه او اخلاق عظیمه او ټول کې اوچته مرتبه د اخلاقو هغه اخلاق عظیمه دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله پاک اخلاق عظیمه ورکړي وانك لعلى خلق عظیم الله ورته وایي او د نبی علیه السلام نه بخلقو خپل سرونه قربانول بشي به قربانول خواهشات قربان ک جیدادونه ملک قربان ک قرآن ورته سوی فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وهي سما پیغمبر خبري د دنیا خلق راځي او ایمان وروړي او بیا پتا هر څه قرباني پښمه بشانده خبري دا د شیشي برکت دی وای دا ستاد اخلاق عظیمه و برکت دی ستاد خلق اخلاق و برکت دی نعوذ بالله ثم نعوذ بالله کدا اخلاق عظیمه او خوش اخلاقی پتا کې نه وي کی واجب پاتې وي دا ټول خلق بدلنه تخدید دي نشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حالت دی د موت به پکم کما کاته کی یو سره او سمرا تبلیغی دی خو چې بد اخلاق دي تبلیغ کې به اثري یو سره او سمرا عالم دي خو نعوذ بالله بد اخلاق دي علم کې به اثري یو سره او سمرا حجونو عمره کوي خو بد اخلاق دي حجونو کې به اثري یو سره زکاتونه خیراتونه کوي خو بد اخلاق دي دغه خیراتونه کې به اثري نه وي دنیا کې به مني او الله پاک هم نه قبل الله پاک دې به خبر باندې ماته او تاسو ټول د پوهه او د عمل توفیق را نصیب کړي